دومره څه معلومات خو به مې کړي که نه چې لکه دا څه واقع شوې وه څه چل و ګاډی څنګه وغورځېدو بس څه وغورځېدلی زخمي سره ستا خبرې وشوې چې څه زخمي وي د خولې بیان و چې دا دونه تقریبا معلومات وشو چې دا ګاډی د څونه لاندې غورځېدلی بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنګرخان ما او بیا د یو پښتون په کور کې غم شوی دی یو تورسرې کونډه شوې ده یو دوه تنکي ګلونه بچي یتیمانان شوي دي یو 10 کلن پلار د خاورو د لاندې شوی دی په دغې تفصیل در سره خبرې کوو چې دا څه واقع شوې ده دغه 10 کلن ځوان ولې خپل ژوند د لاسه ورکو د دغې ذمه دار څوک دي سوالونه به اوچتېږي د خبرو دوران کې د واکدار مخې ته به دغه سوال راځي چې دا سلسله به همدغه شان روانه وي که د ډې په روکتام باندې به څه غور کله وشي دغه د زلمي چا چې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی دا د هغه ورور ما سره ولاړ دی دا د هغې نور رشته دار دي څنګه یې جي خیر ده شکر الحمدلله تاسو څه نوم دی زما خالد نوم دی خالد نوم دی خالده ورور چې وفات دی د څه نوم و د خان محمد نوم خان محمد نوم عمر 10 کاله و که نه تقریبا 28 29 سال 29 سال و د کار څه کوو دا ډرایور و غټ ګاډي ډرایور و ښه ډرایوینګ یې کوو څونه وخت نه به یې ګاډی چلو یاره 14-15 سال تقریبا دې پیټ کې شوي 14-15 سال تقریبا چې دغه ټوله 17 سال نه به لګیا و که نه بالکل دا واقع څه شوي دی جي دا مسافر بس و به دغه زوب د ناصر کې لیدلی دی نور الله علم او بیانات داسې راځي چې دا کار قصدن عمدن شوی خو الله علم په دې به الله خبر چې دا څه ترتیب شوی که نه خو لکه په دې کې نور هم ډېر کورونه وران شوي به زموږ یو پکې زموږ ورور دا هم پکې وفات شوی صحیح دا ګاډی د کوټې نه پېښور ته راتلو دا د کوټې نه پېښور ته راتلو نو ته وایې چې زما ورور ډرایور و که نه نو ستا ورور به په دې بس کې څه کولو دا زما ورور د غټ اختر نه مخکې دوی چې کوم خلکو سره و د هغوی ګاډي بلوچو سیزلي په نوشکي روډ باندې د هغې څه انویسټیګیشن و د هغې کاغذونو باره کې تللي وو تاڼې والا غوښتي وو د دې مخې په بس کې تللي وو دا 3 ملګري وو او د هغې مخې په بس کې را روان وو به دا 2 ته وفات شو او یو پکې زخمي دی هغه د پېښور دی هغه لا پښې ماتې دي او دا 2 پکې وفات شوي دي او زما ورور یو د دیر منیر نامې ونه و هغه پکې وفات شوی څه معلومات شته چې دا بس څه وغورځېدلی دی دا تقریبا د هغوی د خولې بیان دی چې دا سار د رڼۍ ټیم دغه ټیم کې غورځېدلی دی مونځ ټیم کې نه دی تاسو ته به یې څه ټیم اطلاع راغله ما ته خپل ځاني زه په لاهور نه 100 کیلومتر مخکې وم لاهور کې هلته ما ته تقریبا 9 بجې اطلاع راغله بیا زه د لاهور نه ورغلم لاهور نه هلته لاړې او لاهور نه زه زوب ته ورغلی وم صحیح ده چې هلته که ورسېدو نو ستا ورور هسپتال ته راوړی او زما ورور هسپتال کې و بس هسپتال ته خو زه ور ونه رسېدم د هسپتال نه 10 کیلومتر مخکې له ما نور ملګري ورغلي وو هغوی امبولینس کې راچولي موږ یې مخکې له راوړو د هغه ځینې ورسره بیا جسمیل خان ته راغلو بل امبولینس ته م واړو د هغه امبولینس کې بیا دې خوا کلي ته راوړو صحیح ده هغه زخمي سره ستا خبرې وشوې چې څه وي زخمي څه خو زما خپل ځاني خبرې نه دي شوې خو بل موټر کې را سره روان یو ځای را سره روان هغه غریب هم حالات ډېر خراب وو خو داسې خبرې اترې مو سره ډېرې نه دي شوي ځکه چې موږ په خپل غم باندې ته پوه شوې بس هغه څه ډېر دغه نه دي کړي نه هغه دومره څه معلومات خو به مې کړي که نه چې لکه دا څه واقع شوې وه څه چل و ګاډی څنګه وغورځېدو د دوی سوارلو به الله علم چې لیټ شوي به وي تکلیف به ورته میلاو شوی دوی هلته بس هغوی سره دغه کړی دی ډرایور صاحب یې څه باس ماس کړی بس نو په ډرایور باندې وایي د آیسو شکایت هم وکړه چې آیس یې څکل نو الله علم نو بس دوی دغه سوارلو مرلو تکرار او لانجه خپلو منځو کې کړې نور الله علم چې څه چل به یي که نه او دغسې مسله صحیح ده ما خو یو بیان داسې وکتلو وایي چې د بعضې سوارلو چا چې ورسره جګړه کړې ده چې هغوی ورته وایي چې یاره مونږ پېښور تاسې هم روان یو ته د هغه ځای نه مونږ نه روغ راشه تا دې هلک داسې خپلو خبرو کې داسې څه وویل یاره دې هلک ما څه داسې څه ذکر نه دی کړی دې به الله ته پته وي او دې ما ته علم نشته معلومات چې دې سوارلو او دې ډرایور خپلو منځو کې څه ویلي دي څه چل شوي صحیح ده د ایسو د شکایت خبره دې وکړه دا هم د هلک ووي دا خو موږ چې دا کوم زخمي دی دې هلک د خولې دا بیان دی نور ما ته پته نشته که نه د هغه د خولې دا بیان دی چې داسې حساب ونه دی ځکه چې هغوی سره په بس کې وو بس الله علم لیدلی به یې څه مسله دوی خپل هم د هلکان هم ډرایوران وو که نه ستا دا ورور او دا نور ورور مې هم ډرایور یو ډرایور بل اندازه لګولی شي او که نه دا بل زما ورور چې کوم پات شوی دا هم ډرایور و بل ملګری د منیر د دیرو اوسېدونکي او هغه هم ډرایور و
او دا کوم چې زخمي دی دا هم ډریور و او دا درې ونه ډریورانو دغه مسله کې تلي نوشکي ته او دغه مخ اوسه دا حادثه راغله. صحیح. څه دونه معلومات وشو چې دا ګاډی د څونه لاندې غورځېدلی دی؟ یار ورور مې لکه زه خو ما په خپلې لیدلی مغلپور تنګی ورته وایي یاره کم از کم 80-90 ګز کې به دا لوېدلی نه دی. 80-90 ګز لکه ښه کافي ځای دی که نه، لکه نور دا ډریورانو حضراتو ته پته لګي چې دا څومره اوچتوالی دی که نه مغلپور تنګي کې او ښه اوچت لمبایي ځینه لوېدلی دی. ښه دې کې څه معلومات درته شته چې څو کسه پکې وو، څو مړه دي، څو زخمیان دې دي؟ کې زخمي د خولې بیان و چې دا تقریبا دې کې 45 کسان وو، په دې کې دا 40 دي کې 41 وفات شوي دي او نور پکې دغه دي دا څلور زخمیان دي. دا یو زخمي خو موږ سره رالی که نه، د خپه هم پکې 2-3 ځای ماته وه، نور هم غریب سر خوله غاښونه حالات یې ډېر خراب وو لکه که نه هم تشویشناک وو، لکه داسې کم زخمي نه وو، ښه پول زیات زخمي. صحیح ده. ښه د هغې نه علاوه د دې ورور د واده شوی دی؟ د ورور مې واده شوی. څو بچي دي؟ 2 بچي دي. یوې دا لور د ما سره ولاړه ده او یو یې زوی دی ماشوم دی. یو دا یې زوی دی ماشوم دی. دا ماشوم زوی دی. صحیح ده. په ده به دغه خپله مزدوري کوله که نه؟ او بس دا خپله مزدوري وه، به دا ګاډي ماډي بیا چلول، نور څه خبره نه وه. خو دغه کیس کې صرف نوشکي ته تللی او دغه ګاډي ماډي پیسې وي اختر کې دغې کاغذونو باره کې تاڼې وله غوښتي په دغه کیس کې تللي، نو کور نه تللی او لکه مطلب که نه او کور ته را روان اوس خبره نه وه، خو لکه دغه او تاڼې وله ورته دغه کړی چې تاسو راشئ که نه څه ګاډو څه مسله وه هغې باره کې تللی. مورکۍ دې ژوندی دی؟ مورکۍ مې ژوندی دی. شکر الحمدلله. څه وایي؟ بس خفه د غریب هغه هم بس ډېر تکلیف او په ایمان چې مونږ هغې ته نشو کتلی لکه ناګهاني مرګ د الله په چا هم نه راولي، دا ډېر غټ تکلیف ورکړي سړي. ځواني هم وه، 2 بچي هم پاتې شي، بس پېغله ښځه حساب کتاب که نه، بس الله دې وبخي، بس دوا به ورته کوو څه به وکړو. غریب سړی ډېر په ګرانه رالویېږي، خو زه ډېر په اسانه ځي. ډېر په اسانه ځي والله. دا وګوره یو تګ سره څومره کورونه وران شو، 40 کورونه ابو برباد شوي دي. رالویېږي ډېر په سخته. اکثر د پلار په خپو باندې څپلۍ نه وي، خو بچي ته په خپو کې څپلۍ اچوي. خپلې کپړې شلېدلې وي، خو بچي ته روغې کپړې اچوي. په یخنۍ کې اکثر سینه یخنۍ ته کولاو وي، خو د بچي نه څادر او کمبل راتاووي. ډېر په ګرانه رالوی شوی، لاړ شي دونه په اسانه باندې چې یو بس لاندې وغورځېږي، کور ته جنازه راشي. اوس ګران کار دی، بس الله دې موږ صبر راکړي ټول له څومره کسانو پاتې شوي، الله یې ټول له صبر ورکړي. کاکاجي د خالد د خپلو خبرو کې ووایي چې یاره بس غورځېدلی دی په دې سړي باندې، د ایسو شکایت هم و د ډرایور باندې، د هغې نه علاوه اپسي والا سره یې هم چیړ شوی دی، هغې هم دی دغه کړی که نه ذهني تکلیف کې اچولی دی، بیا سورلو هم ورسره تکرار کړی دی. نو د ټول واقع ته څنګه ګورې؟ بس سرجي مونږ خو همدغه خبره ده، د خلکو د اورېدو خبرې دي، خلکو نه یې اورو. لکه په هغه ځای خو موجوده نه یم، خو د کلي کې خلک دي د کلي پوه شوې. نو اوس خبرې ډېرې دي، اوس الله عالم چې آیا دغه خبره شوې ده بل څه مسله شوې، اوس دا الله ته پته ده. بس مونږ خو دغه زمونږ خو یو دغه ماما د زیم ماما یم، بس مونږ خو په دغه کې وو، ټولو دغه منډې تړلې وې. دغه یو غریب پسې چې کوم دی نه دې ځای روان شوی دی، 50,000 د کفار د موټر یې کړی دی پسې تللی دی. اوس د بل ځای خبره ده، لکه داسې څه چشمدید ګواه نشته دی، چې آیا هغه کم زخمي دی، خو چشمدید ګواه دی که نه؟ لکه هغه خبرې کوي، خو هغه خو فلحال له موږ سره ملاو شوی نه دی، نه موږ سره ملاقات کړی دی پوه شوې. هغه خو وروستنۍ خبرې دي، که موږ سره ملاقات وشو کېدای شي موږ نور هم څه دغه کړو. بس موږ دغه خبره موږ ورته په دې کې خبرې چې زموږ هلک روغ تللی و، مات ګوډ راغی مړ راغی پوه شوې. بس موږ ټولو دا درد راکړو، هغه مې راکړو، بس دې کې موږ نور څه نشو ویلی. لکه دا خو حکومت ته پکار دی چې کم سے کم چې د دې اډو د دې ډریورانو د دې ګاډو د دې هر څه مخنیوي وکړي، چې بوی که دا ګاډي څوک چلوي چې د هغه معلومات وي چې دا ډریور څنګه چې هغه ټسټ وشي چې دا نشه یي دی که نه دی. د هغې نه علاوه د سورلو له هم پکار دي که نه، چې په ګاډي کې ناست یې تاسو بیا څه له ډرایور دونه تکلیف کې اچوئ، ذهني دغه دونه لیونی کوي چې سرجي دا خو داسې خبره ده. لکه اوس مثال زه سفر کوم، زه ستړی یم، ما له دې مخکې هم سفر کړی، زه تللی یم، دا عامه هم راځو، ما سره دونه هغه نشته دی. زه خو چې دې غټ ګاډي ته وګورم، کپنې ته وګورم، اډې ته وګورم، زه به خامخا هغه ګاډي ته خېږم. زه خو به معلومات نه کوم، زه به معلومات په هغه ځای کې کوم چې ما ته پته ده چې بوی دا سیز خراب دی او دغه دی
چې اوس ګاډي د اډه ده کمپني ده دغه ده دې خو نه څوک تپوس نه کوي بھئی دا ګاډی څنګه دی او څنګه نه دی دا خو څوک نه کوي هر سړی ستړی مسافر دی ګاډي ته خیږي خپل کور ته ځان رسوي دغه خبرې دي بس موږ دغه خبرې کوو چې لکه د دې حکومت ته پکار چې د دې مخنیوي وکړي معلومات یې وکړي که دا نور حادثې ماسې کېږي لکه دا ګاډي سوځول شي دا خو پاکستان یو پاکستان دی ولې داسې کېږي په دا ګاډي سوځي دا هم د چا نقصان دی په دې کې انسانان یې چلې دا ولې کېږي داسې دا هم ډېره لویه خبره وکړه دا ګاډی چې د چا سوځي نو هغه به هم ډېر په سخته پیدا کړی او داسې په اسانه ترې لاړ شي څلوېښت خاندان نو موږ په دغه باندې موږ افسوس ده چې دا نن د سره وشو سبا به د بل سره وشي دا خو لار د خلک ځي راځي روزګار دی د چا په یو ځای کې کار چا بل ځای کې کاري خلک په ټوله دنیا کې ګرځي سبا به داسې بل ګاډی به روان بل ګاډی به روان بل دغه به روان دې له پکار حکومت له پکار چې د دې څه مخنیوي وکړي د دې پوښتنه وکړي نږدې شه څه به راته صحیح ده ښه بچي ستاسو نوم دی نوم ووایه دا بس خبرې نه شي کولی خبرې کولی پلار غم اخیستی پلار غم بالي نه ښې خبرې دي اوس یې ډوډۍ هم نه خوري موږ ته پیسې ورکړو پیسې هم نه اخلي د دې نه خو جي جهانونه لاړل بس دنیا وران دې خو د چا ته کاته وه هغه سره خو لاړه جي لیونی کېږي به نه دغسې دا خو مونږ لپاره یو کرایم سټوري ده یو مرډر شوی دی اصل جهان خو د دې ماشومې وران شو اصل جهان خو د دې سړي وران شو اصل جهان خو د ده د دې د مورکۍ وران شو قدرمنو د دې واقع چې څه تفصیل و هغه تاسو واورېدلو د چې کم کس زخمی دی د هغه د خولې بیان هم تاسو واورېدلو د دې خبرې هم تاسو واورېدلې ډېر سوالونه په دې کې دا اوچت شو چې یاره که فرض که دا سړی ډرایور د ایسو د نشې ښکارو نو بیا دا د چا ناکامي ده چې دغه شانته کې سړي ته د ګاډي سټرنګ په لاس کې ورکړلی شو هغه پسې بیا شاته 45 شپږ خاندانونه زندګۍ شاته ناستې دي د هغې نه علاوه بیا که سورلو فرض که د سره د سړي سره څه چیړ کړی څه تکرار کړی څه جګړه شوي دا هم بیا د ټولو هغه خلکو لپاره په دې کې یو پیغام دی چې کله داسې په ګاډو کې سفر کوئ ډرایور دومره ټارچر کول دومره ذهني اذیت تکلیف کې نه اچول پکار چې هغه بیا دغه شانته کې حادثې سره مخ شي د هغې نه علاوه د حکومت هم دا ذمهواري جوړیږي چې دغه شانته کې کپنو خصوصا کاروایي وشي چې هغوی دونه خیال نه ساتي چې دا ګاډی سټرنګ د چا په لاس کې ورکوي سړی ذهني روغ دی ذهني بیمار دی که چېرته کې دا حکومت انتظامیه راویښه نه شوه په دې باندې کاروایي ونه شوه نو دا به دغه شانته کې د معمول واقعات په دغه شان رونما کېږي واقعات په همدغه شانته کې کېږي همدغه شان به خاندانونه ورانېږي کورونه به ورانېږي بچي به یتیمانان کېږي او دا غم اصل کې په دې کور باندې دی مونږ لپاره دا یو سټوري ده خو اصل غم اصل تکلیف کې نن دا خلک دي اصل تکلیف کې نن دا بچی ده په اصل تکلیف کې نن دا سړی دی تنکۍ زلمی رور یې وبایلو او په اصل تکلیف کې بیا د ده مورکۍ ده ډېر په ګرانه به یې دا بچی رالوی کړی خو لاړ ډېر په اسانه باندې لاړی او د دې خلکو دغه بچو ته کاته وي د دې غریبانانو خلکو دا بچي اساسه وي دا د دوی ایسټس وي دا دوی ته کاته وي چې دا رالوی شي دوی چېرته کې بیا د دې قابل شي چې یو سیر وړه کور ته راوړي نو د کور دغه د تکلیف ژوند لږ اسان شي دغه اساسې چې ته دونه په اسانه باندې ځي نو دا خلک به لیوني کېږي دا بچی نن په دې عمر کې خاموشه ده دا خبرې نشي کولی د پلار غم دا دې حالت ته رارسولې ده دغه شانته کې یو بچی هم د هغه چې رالوی شه به تپوس کوي
زما بابا څوک دی. نن موږ پښتانه په دې مجبوره شو چې موږ سبا رالوی شو نو موږ به د خپل پلار تپوس کوو چې زموږ پلار څوک و یا څوک دی. قدرمنو، د انتظامیې لپاره، د حکومت لپاره یو ډېر لوی سوال دی چې د دې واقع نه پس انتظامیه راویښه شي، حکومت راویښ شي، چې دا د دې نوعیت یو اخري واقعه وګرځي. خوشحاله اوسئ، خادم غواړم.